د پښتانه متعلق د افغان متعلق یو مجموعي پروپاګاندا روانه ده چې دا بل کار نه لري، ږیرې یې پرې ایښي دي، بریتونه یې خریلي دي، بس چې څوک د ده په خبره نه کوي، چې څوک کلمه نه وایي دی لګیا دی غاړې پرې کوي. دا وطن موږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی، دا وطن دې قام ته چا په زکات کې نه دی ورکړی. پر دې وطن باندې زما او ستا پلرونو نیکونو زرګونو کلونو باندې د ځان اړوکې مات کړي دي، د دښمن اړونه یې مات کړي دي. موږ ته یې وطن سپارلی دی. موږ باید ډېر په واضح ټکو دا ووایو، په ډېر واضح ټکو دا ووایو چې موږ د چا څه خیرات نه غواړو، موږ د چا څه زکات نه غواړو. ځنګلونه ستا دي، اوبه ستا دي، کاڼي ستا دي، خواري ستا ده. عزیزه موږ دا سوال تا ته راوړی دی، بیا موږ وږي ولې یو؟ بیا موږ نهر ولې یو؟ بیا زموږ کام مسافر ولې دی؟ دغه سوال موږ تا ته راوړی دی چې د دې جواب راکړه ماته. سعودي تا آباد کړي، فلانا تا آباد کړي، کراچي تا آباد کړي، بل تا آباد کړي، د څه نوم درکړي؟ پټان سودخور، پټان اجرتي قاتل، پټان هیروین فروش، پټان فلانا. هلکه خدای دې غر کړه، د خدای نه شرمېږې چې زه هیروین فروش یم، زه قاتل یم، زه غل یم، بیا تا زه د خپلې ښځې چوکیدار څه لګولی یم؟ بلکې راغونډ شوو د پښتون قام د ډېرو درنو ټبرونو، درنو سپین ږیرو، د مختلفو پارټیو مشرانو، د قام درنو نمایندګانو ډېر خوشحاله یو چې تاسې د پښتونخوا ملي پارټۍ په بلنه دې جرګې ته رالاست. دا جرګه مې درنه کړه، موږ ته مې عزت راکړئ. خدای پاک دې تاسو ته عزت درکړي، خدای دې دې قام ته عزت ورکړي، خدای دې دې قام ته اتفاق ورکړي. عزیزانو، موږ داسې ناپوه خلک نه یو چې زموږ دا خیال دی چې په هره خبره موږ پوهیږو او پښتانه د پښتانه قام پیاوړي مشران نه پوهیږي. نو موږ راغلي یو خدای مکه دوی ته الف ب پ سبق وایو، نه په دې ناپوهۍ اخته یو نور چې نور پښتانه پیاوړي نه دي، غیرتمند نه دي، تکړه نه دي. موږ خدای مکه واحد خلک یو چې د قام پر ننګه ولاړ یو. عزیزانو، دا خبره په سوچ کې راوړل موږ ګناه بولو. دا جرګه موږ دې ته رابللې ده، موږ یو قام یو، موږ پر یو خاص مځکه پراته یو. پر دې باندې زموږ پلارو نیکونو د زرګونو کلو راسي په ډېره شکه شمله ګزاره کړې ده. نن دا قام په مشکل کې دی. دنیا نن په یو کلي بدله شوې ده. زورور خدای دی، لیکن زورور لګیا دی د ناتوانه د کمزورو ولسونو مځکې په زور نسی، د هغو پر شتمنیو قبضې کوي. تاسو وینئ په جهان کې د جنګ لمبې دي، چیرې یوکرین سره څوک اخته دی، چیرې په ایران کې سره لمبې دي، هیڅ چیرې هم امن او دغه نسته. نو پښتانه وایي چې آس پې د جنګ په ورځ نه څربیږي. د جنګ په ورځ چې بیا ته چیسته لاس کوې، وخت د چارې په کار دا دی. د هوښیارو انسانانو، د هوښیارو قومونو رویه دا وي چې وخت له چارې له سره کښېني، پوه سره شریکه کړي، عقل سره شریک کړي، دست سره شریک کړي، وس سره شریک کړي، او په ګډه لکه پښتانه چې وایي د قام ناتار په قام راګرځي. موږ د مختلف پارټیو خلک دا بد کار نه دی. موږ به د مختلفو تنظیمونو خلک یو، موږ به د مختلفو ټبرونو خلک یو، لرې لرې سره پراته یو. لیکن عزیزانو، زموږ عزت او خدای مکه بې عزتي سره شریکه ده. که پښتون قام په عزت و، هر غریب، هر پیاوړی، هر تکړه، هر جرګمار، هر تبلیغی، هر پلانی سیاسي سړی به په عزت دی. او که قام مکه خدای مکه
د بل تر لاس لاندې وو، کمزوری وو، بیا عزیزانو ګرد کام به بې عزته د دغې دپاره موږ ګرځو، جرګې کوو، و کام ته وایي چې کامه د موږ سره پوه شریکه ده. که زموږ خبره غلطه ده غلطي ته وباسه، که زموږ په خبره کې څه کمی ده کمی ته پوره کړه. داسې به نه ورته کښېنو عزیزانو چې خلک خدای مکه پاکستان زموږ ملک دی، د پاکستان عمر 15 کاله ده. په دا جرګه کې به ډېر دی خلک چې د پاکستان مشران دي، لیکن موږ کام پښتون افغان چې پر کومه خاوره پروت دی، دا د تاریخ پوهان وایي چې عیسی علیه السلام لا هم نه و زېږېدلی. د عیسی علیه السلام محترمه مور بیبي مریم نه و زېږېدلې. د تاریخ پوهان دا وایي چې له امو دریابه نیولې، بیا در اباسین پورې پښتون افغان په یوه نه یوه شکل کې پر دې وطن پروت. دا وطن موږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی، دا وطن دې کام ته چا په زکات کې نه دی ورکړی. پر دې وطن باندې زما او ستا پلرونو نیکونو زرګونو کلونو باندې د ځان اړوکې مات کړي دي، د دښمن اړونه یې مات کړي دي. موږ ته یې وطن سپارلی دی. اوس دا وطن ژغورنه غواړي، د ژغورنې به یو سمه طریقه ایښول غواړي. عزیزانو نن دنیا په یو کلي بدله سوې ده. که اوس دلته د کیمرې بندوبست وي، دا جرګه به د امریکې خلک هم ویني، دا جرګه به کینیډا والا هم ویني، دا به استرالیا والا هم ویني، دا به جرمني والا، دا به عرب عجم ټول به یې ویني. هغه به وایي دا څه شي د خلک څه وایي، دا څه دپاره جمع سوي دي. نو موږ به خبره داسې کوو، په داسې انداز به یې کوو چې د دنیا خلک د هغې په معنا وپوهېږي. زموږ متعلق زموږ د وطن پښتانه وایي لیوه په چیش خوشحاله دی، وایي په دوړې و په باران. د پښتانه متعلق د افغان متعلق یو مجموعي پروپیګنډا روانه ده چې دا بل کار نه لري. ژېرې یې پرې ایښي دي، برېتونه یې خریلي دي، بس چې څوک د ده په خبره نه کوي، چې څوک کلمه نه وایي دی لګیا دی غاړې پرې کوي. دی دهشتګرد دی، دی لونی دی، دی پلانا دی. موږ عزیزانو موږ به جهان ته باید دا ووایو چې عزیزانو نه موږ لیوني یو، نه موږ د خدای پاک داسې سپایان یو چې بس فیصله مې کړې ده چې چا کلمه نه ویلې هغه حلاله ودغه کوو یې. لیکن خبره دا ده موږ انسانان یو. موږ ټول چې کوم خلک عقیده لري، چې کوم خلک د دنیا د پیدایښت هغه فکر لري چې مذهبونه خدای پاک یې وړاندې کوي، زموږ دا عقیده ده چې ټول انسانان د آدم علیه السلام او حوا نه بچي دي. په دې رشته موږ ټول انسانان چې د هر مذهب دي، هر ژبه چې وایي، هر دود دستور چې دی، دا موږ ټول د یوې ونې د ډډه راوتي یو. آدم علیه السلام د ګردو انسانانو پلار دی، حوا انا زموږ انا ده. موږ سره ورونه یو په سر کې ټول انسانان یو. بیا لکه ونه چې څانګې وکړي، د هر چا خپله څانګه ده. انسانان موږ ته وایي، د موږ څه پوښتنه کوي چې ته د انسان متعلق څه فکر لرئ، ته د یو بل مذهب متعلق څه فکر لرئ، ته د یو بلې ژبې متعلق څه فکر لرئ، ته د یو بل انسان متعلق چې رنګ یې څنګه یې څه فکر لرئ. موږ باید دا ورته ووایو چې موږ ټول انسانان یو د بل ورونه بولو. ټول انسانان موږ یو د بل ورونه بولو. موږ مسلمانان یو، کلمه وایو، زموږ مذهب اسلام دی. دا زموږ ټیکه نه ده، نه موږ داسې لیوني یو چې بس تورې مې راخیستې دي، ټوپکې مې راخیستې دي، نور ټول مذهبي جماعتونه د خلکو نړوو حلالوو یې او بس خامخا به دې کلمه وایي. نه، موږ وایو دا د خدای پاک کار دی.
الله پاک وایي په قرآن کریم کې دلته علما ناست دي الله پاک وایي تاسې د هغو ټولو ځایونو احترام کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي بل ځای الله پاک وایي که ما ظالمان یو د بل په زور نه سره د اخته کولی نه به یو ګرجه پاتې سوې وه نه به یو جومات پاتې سوی و نه به یو خانقاه پاتې سوی وه نه به د عبادت یو ځای پاتې سوی موږ جهان ته دا وایو چې عزیزه ته څوک یې ته عیسایي یې زنده باد ته پوسه ستا الله پاک پوسه یو سړی وایي زه یهودي یم ته پوسه آیا پاک پوسه یو سړی وایي زه بود مذهبي یو سړی وایي زه سیک یم یو سړی وایي زه فلانا یم په درجنونو نه په سلګونو مذهبونه دي موږ به دا ورته وایو چې عزیزه زه مسلمان یم نو گزاره به څنګه سره کوو زه مسلمان یم ته هندو یې ته سیک یې ته عیسایي یې ته فلانا یې ته فلانا یې گزاره به داسې سره کوو زما دا د خاورو جومات په کاڼو مه وله زه ستا ګرجه په کاڼو نه ولم زما دا کلیوال ملا دا چې ګرځي دې ته په عزت ګوره زه ستا د پادري عزت کوم زما د عبادتګاه عزت کوه سیکه زه ستا په ګردواره کار نه لرم هندو زما د مسجد عزت کوه زما په جامو پورې مه خانده تا چې هرې جامې وې زه نه پورې خانده دا به موږ ډېر واضح وایو موږ الله پاک دا الله پاک وایي پیغمبران ته به الله عالمان ناست دي پیغمبر ته به الله پاک وویل چې تا دوې ډیوټۍ ته زما پیغمبر یې ورسه دا خلک د ښه عمل په نتیجه پوه کړه او د بد عمل په دغه یې پوه کړه نور ته په تاڼهدار نه یې چې ته به په زور خلک دغه کوې الله پاک وایي هدایت زما کار دی پیغمبر ته به وویل چې ته زما پیغمبر یې جنت دې پر ما پور دی ته زما دوست یې ورسه دې خپل کام ته دې ولس ته د الله وحدانیت بیان کړه د ښه عمل په نتیجو یې پوه کړه د بد عمل په تاوان یې پوه کړه نور به ستا دا ډیوټي ده هدایت زما کار دی هدایت زه ورکوم ته په دې کې دغه نه کوې عزیزانو خبره دا ده موږ باید چې انسانانو ته دا ووایو چې وروره موږ د هېڅ انسان څه موږ نجات پرست نه یو چې بس پښتانه اصیل خلک دي نور کم اصل دي نه موږ وایو چې ټول انسانان دي قرآن کریم خو تقسیم داسې کوي چې د ښه عمل متقي د هر چا لوی سړی دی چې ښه تقوا یې و هغه ډېر لوی سړی دی نور په پلار په نیکه چې خلک گزاره کوي قرآن کریم دا دغه کوي چې چک چې ته به د ډېر لوی پلار سړی یې لیکن ستا عمل چیش دی د انسان سره د رویه چیش ده په قرآن کریم کې الله پاک هر وخت پر انسان دا غږ کړی دی چې د غریبانو سره به گزاره کوي د ولس سره به گزاره کوي د انسان سره به دغه کوي عزیزانو موږ به دا وایو خلکو ته چې موږ دا ګناه بولو چې د یو انسان سره پر دې بنیاد فاصلې ناپو چې ته تور یې ته سپین یې ته شین سترګی یې ته سپین سترګی یې ته غوړ یې ته آریا یا کاکا موږ انسانان یو ته به زما عزت کوې زه به ستا عزت کوم بیا نو خبرې ته راځو عزیزانو قوم چیش ته وایي قام د نوې زمانې پوهانو د قام تعریف دا کړی دی چې د انسانانو یوه داسې ډله چې دوی په یوه ژبه ګډېږي سره چې دوی په کومه ژبه چې دوی جوړه سوې ده خدای ور جوړه کړې ده چې دوی په یوه ژبه ګډېږي یو رنګه جامې اغوندي یو رنګ رواج او د خپل استوګنې دپاره وطن لري دې ته په نوې زمانې کې په مختصر الفاظو زه بیان کړم په مختصر الفاظو د قام نوی تعریف دغه دی چې د انسانانو داسې یوه ډله چې په یوه ژبه سره ګډېږي یو قسم رواج یو قسم دود دستور او د خپلې استوګنې دپاره خپل وطن لري په دې معنا موږ پښتانه افغانان له امونې ولې تر اباسینه دا زموږ وطن دی بیا په حالاتو کې څه سوي دي دا اوږدې خبرې دي نن موږ په دا ملک پاکستان کې اوسو په پاکستان کې پښتون بلوچ سندی سرایکی پنجابی موږ اوسو د هر چا خپل خپل وطن دی
دا چا خپله خاوره ده. موږ باید ډېر په واضح ټکو دا ووایو، په ډېر واضح ټکو دا ووایو چې موږ د چا څخه خیرات نه غواړو، موږ د چا څخه زکات نه غواړو. هر څوک چې موږ ته زکات راکوي مهرباني کور یې وده، چې موږ ته خیرات راکوي کور یې وده. زموږ خپل وطنونه دي. خدای پاک دې وکړي چې د پنجاب وطن د سرو زرو یې پنجابیانو ښځو، پنجابیانو بچیانو او د پاکستان ملک ته مبارک. سندیانو وطن دې خدای آباد کړي، د بلوڅو وطن دې خدای آباد کړي، د نور خلکو خدای الله دې هر څوک د رزق خاوندان کړي. زموږ وطن چې لامون یې ولې اوس خلکو ارادې چپه سوي. دلته دې ټینګ ټانګ مهرباني ده دغه ناستې د دوی ټینګ ټانګ کاغذ ما ووایه. دا اوس خبره دا ده فیصله یې کړې ده، وایي موږ د IMF قرضدار یو. بیا به نو څه کوي؟ بیا د پښتونخوا وطن د بلوڅو د سندیانو د مځکې د دنیا د نعمتونو ډکې دي. دا به موږ قبضه کوو، موږ به یې دغه کوو، په دې به د IMF قرض ادا کوو. او ته به په دغه نه کوې. بنو جرګه موږ دغه دپاره راغوښتې وه. موږ په کار ده، دوه امریکن راغلي وو یو ورځ مخکې. ما ورته وویل سړی خدای ته وګورئ، ته یې د پاکستان د ولس سردار جوړوئ که د پنځو نوم یې نسم اخیستلی. بده خبره ده، د حکومت څنګه راغلی دی، څنګه دغه سوی دی. راویې غوښتلاست په اسلام آباد په حال کې درته وویله چې موږ دا شیان لرو، نو ته یې څه کوئ؟ ته په زور راځئ، ته په زور راځې، زما وطن به نسې، زه به څه کوم؟ خواست درته کوو، امریکنو ما خواست درته کوو، مهرباني وکړئ د موږ سره دا بدي مه کوئ. ته امریکن یاست، د IMF چې څونه قرض دی پاکستان ته ورکړی دی، موږ ته یې دغه راکړئ چې په پښتونخوا وطن کې د هغې څو فیصد خرڅوئ، په بلوڅ کې د هغې څو فیصد خرڅوئ، په سندي کې د هغې څو فیصد خرڅوئ دي. موږ به یو په لسه درکړو. په دوې چړۍ مې مه حلالوئ چې یو وار IMF قرضونه وسو، په ارباو کرباو ډالر پاکستان وخوړل. اوس یې امریکا او خلک یې نه غواړي چې زما د خټک د بنوسي د پلاني په پټرولو په غرو په زور پلکې د دغې دپاره عاجزانو موږ مخه را کړې ده. خواست کوو کام ته چې وکامه راسې عقل سره شریک و. جګړې نه کوو، جګړې نه کوو، جګړه اخري خبره ده. جګړې نه کوو، دنیا ته به دا خبره کوو. بلکل یې وکاږه، راسه زما اوبه استعمالوې. نو د اوبو خبره مې کوله. د اوبو معاهده وسوله په 1990 کې. د پاکستان شماریات دا وایي چې د اباسین تر پله هغه پټ چې راوځي، تر دې د کاله 110 میلیونه کیوبیک فیټ اوبه وځي. درې ما کال کړل دغه دپاره 110 میلیون ایکړ فیټ. دا انسان په ذهن کې نه راځي. یو کیوبیک فیټ مځکه، تاسو زمیندار خلک یاست، چې پر یوه جریب باندې یو فوټ پوله وکړې، د اوبو یې ډکې، دا یو فوټ دی، دا یو کیوبیک فوټ دی. یو جریب مځکه چې د یوه فوټ دیوال پر دغه پوله وکړې، د اوبو یې ډکې، دا یو کیوبیک فوټ اوبه دي. در دغه سوري د زما استاد چې د اسلام آباد پل دی 110 میلیون، 110 لکه واره، 110 لکه واره دا اوبه راوځي. بیش یې وکړئ، ول په دې کې به 50% د پنجاب، په سل کې به 50% د پنجاب، 38 به د سند دي، پاته 12 یې داسې تقسیم کړې چې 8.5 برخې به تر قیامته پورې د پښتونخوا وطن، 8.5 برخې، او 3.5 به د بلوڅ. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه موږ لیوني یو نه پاګلان یو. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا تقسیم نه مني.
دا تقسیم غلط دی، دا تقسیم ناروا دی، دا د زور دی. البته وچ انکار به هغه وخت کوو چې زموږ عالمان موږ ته دا ښوونه وکړي چې د دنیا قوانین څه دي، چې په اسانۍ څو حق لري، اوسنۍ څو حق لري. دا په دنیا کې نه دي سوي چې د دریا پر غاړه به په سلګونو میله خلک ولاړي. زه اوس هم تجویز کوم ګنډپور صاحب یې اوري که زموږ په اوبو کې ګنجایش شته چې راکړي دي 8.5 په دې کې که دا زموږ د خوشحالګړ څخه د ښی اړخ چې دی که پر دې باندې یو نهر جوړ سي دا مځکې به آبادې سي، دا زموږ روغ آبادي به ورسي، د پاکستان دپاره به هم خیر سي، زموږ دپاره به هم خیر سي. کنې پر دواړو غاړو جوړېدلی سي نهرونه چې دا د خپل وطن آباد کړو، خپلې اوبه په خپلو مځکو ولګوو. ځنګلونه ستا دي، اوبه ستا دي، کاڼي ستا دي، خواري ستا ده. عزیزه موږ دا سوال تا ته راوړی دی، بیا موږ وږي ولې یو؟ بیا موږ نهر ولې یو؟ بیا زموږ کام مسافر ولې دی؟ دغه سوال موږ تا ته راوړی دی چې د دې جواب راکړه ماته چې ستا دا وخت اویا لکه انسانان، اویا لکان کلونو راسي، سعودي ته آباد کړي، فلانه ته آباد کړي، کراچي ته آباد کړي، بل ته آباد کړي، د څه نوم درکړي؟ پټان سودخور، پټان اجرتي قاتل، پټان هیروین فروش، پټان فلانه. هلکه خدای دې غر کړه، د خدای نه شرمېږې چې زه هیروین فروش یم، زه قاتل یم، زه غل یم، بیا تا زه د خپلې ښځې چوکیدار څه لګولی یم؟ زه هیروین فروش یم، قاتل یم، ډاکو یم، فلانا یم، بیا ستا پر کور زه چوکیدار ولې یم، ستا پر خور زه چوکیدار ولې یم، ستا پر لور چوکیدار ولې یم؟ چل به نه کوئ. موږ پاکستان ساتل غواړو، په ایمانداري ساتل غواړو. دا زموږ د جماعت اسلامي سیمسي صاحب ناست دی، ته ضمانت شه، دا زموږ پخوانی آی جي صاحب دا دې ضمانت شي. موږ پاکستان ساتل غواړو، لیکن په یوه شرط، په پاکستان کې به د پښتانه مور هم د غونې حق لري که د بل مور، د پښتانه خور به هم د غونې حق لري د بل خور، د پښتانه لور به هم د غونې حق. راز در قیامت یې سره چلو. هغه ورته آرمي چیف ویل پاکستان हमेशा के लिए जिंदाबाद، हमेशा के लिए जिंदाबाद तब होगा چې دلته د آئین باشي، دلته انصاف وي، دلته د زورور پر کمزوري زور نه وي، دلته د یوې فرقې پر بلې فرقې باندې دغه نه وي، دلته ډنډماري نه وي. او کدای چې د دنیا دپاره به هر څه وي، دا نه ده بده خبره، دا نه ده بده خبره چې یو پښتون چوکیدار وي، هېڅ بده خبره نه ده. دا نه ده بده خبره چې یو پښتون د چا مزدوري، د چا ډریوري. دا نه ده بده خبره چې پښتون یو ځای څپلۍ پالي شي. دا بده خبره ده چې ته به خامخا څپلۍ پالي شي. دا بده خبره ده چې ته به خامخا چوکیدار یې. دا بده خبره ده چې ته به خامخا دا پاکستان صوابی ولا کې منی ودیم نه زه ولا کوم ان شاء الله لوي ولا کوم ان شاء الله لوي. ستا مور زما در مور خپلې ده معافي غواړم، ستا خور زما در خور تقواداره ده، ستا پلار زما د پلار ښه مسلمان دی، ستا پلار زما د پلار ښه منډه کولی سي، ستا پلار زما د پلار ښه ډز کولی سي. دا به څه وي چې ته به بادار یې زه به غلام یم. دارنګه نه ده. پاکستان چلوو موږ به برابر یو. هر کام به د خپل وطن د وسایلو مالک وي، هر کام به د خپل وطن د خود به پاکستان ته هم ورکوو. پاکستان مفي چلوو به یو برخه به ما ته را پرېږدې، دومره برخه به را پرېږدې چې زه د خپل مسافر راولم. دا چې سعودي کې هوایي اډې جوړوي چې په سوات کې جوړ کړي، چې دا په کویت کې خولې کاږي چې په بونیر کې جوړ کړي. اوبه ستا، مځکه ستا، پلانا ستا، پلانا ستا، تا زه په مخه کړی یم او اوس بیا بله راوره کړې ده، کنځل هم کوي، جنګ هم کوي. دا اوس د دهشتګردۍ په معنا چې کوم کار روان دی. موږ د دهشتګردۍ ملګري نه یو، موږ د دهشتګردۍ د هر شکل مخالف یو.
نو دا نه د دهشتګردي چې د 8 فروری په الکشن کې د توپک په زور ته ورغلې ګرد الکشن دې پر دا بله غاړه واړاوه 25 کروړه انسانان پاکستانیان دي د صحیح ووټه محروم کړل او پر کښېناستې وه زه وزیر اعلی یم وزیر اعظم یم در دې لوی دهشتګردي څه شي ده 25 کروړه انسانان ووټ چا ګټلی و چا دغه کړی و په زور دې نیولی دی بیا موافق غواړم سیټر صاحب سړی د غوسه ورشي غالب خورکی یو شاعر و کله کله به په غلا افتخاري وچښل هغه هم دا خبره کوله چې ته به کعبې له څنګه ځې کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی مطلب یې دا څه عمل دوی دا دغه ګرد کاروایانې وکړي بیا هلته ولاړ یو نشو ویلی اوس څو حالات هم سره ګډوډ دي بیا ویلی دوی لګیا دي خدای خبر څه وایي پاکستان موږ ملک دی